مبارک رحمت الله تعالی علیه په کرامات باندې په مناقب باندې ځان له کتاب نزهة الخاطر الفاتر فی مناقب عبد القادر دا غوی کړي په عربی جواب هغه د مکی معظمه د بیت الله امام پاتې شوی دا داسې خلق دارنګ د مبارک یعنی بهجة الاسرار زبدة الاثار تفریح الخاطر دا سه ډیر کتابونه په عربی او فارسی ژبه کې د مبارک په مناقب باندې لیکل شوی دي د کرامات حد تواتر ته رسیدلی زه دا غینه یو دوه درې تاسو په مخ کې بیانو بیا به ان شاء الله غي پسې بیا به پسې نات خوانیو کو بیا به دعا شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله تعالی علیه په زبدة الاثار چې دا تلخیص د بهجة الاسرار په دې کې دا خبره ذکر کړې ده چې یو ځلی د بغداد شریف په خار کې یو ډیر نیک او صالح انسانو دا غنمو شیخ عبد الله بغدادي صاحب دا شیخ عبد الله بغدادي صاحب چې د لور و دا غیم فاطمه نامه هغه په کوټه باندې سکار د پاره وخته او بیا را کوزه نشو ځوانه جنۍ و بیا را کوزه نشو مور چوکاته چې بچی می کوټي چت ته خطرې و بیا را کو نشو سشوا دا ورپسې زر برا کوټې ته خطه چې وی کته لور نشته په مالت کې وګرځي د ټول مالت چاڼ ک لیکن لوري پیدا نشو اخر خاون پسې سوال جواب ولګي چې راشه او لور مو کوټې ته خطلې و بیا را کوزه نشو اغم ډیر کوشش کو علاقہ کې وګرځي د خو چام داسې نه وی چې رمونګ دي درې دا په نور چارنه و دغه زمانہ هغه زمانہ و چې پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه په دنیا کې حیات دا شیخ عبد الله بغدادي سے ابراغ پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه دربار راغه دا د کچغر می وخت ورته کینا سوي جلور می په کوټه باندې خطلې و او بیا را کوزه نشو زه خو شیخ سړی ما صوفي سړی ما خلکو ته ترسو وې ما چې ماما کرتلې دا ترو کرتلې دا وفته نشته میاش نشته ټول عمر بیا څه جواب زه خود نیک سړی ما سينه په لمن می داغونه لګ پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل صاحب دا وخت نه دی اوس ته چې د ماسوتن منځ شنو بیا راش ته ماسپخین منځم لانه دی شوی او ته چې د ماسوتن منځ شنو بیا راش هغه وی خج بس لاړو چې کله د ماسوتن منځونه وشنو بیا راغ کور دی درمیان کې څومره ډیر وخت تیر شو ماسپخین منځ مو شو مازیګر مو شو ماخام مو شو د ماسوتن مو شو بیا د دربار شریف تراغ پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه خانقاه تراغه ورته ویرالی وی او جیرالم ورته وی خی تبه دا شکارو کې چې د دې بغداد شریف د خاریین بهر یوران کند کند زید شار زید چې هغه ته محله خرابه کرخ وی محله خرابه کرخ التبلارش هغه داسې زی چې د ورځې په ملتسوکنت له خلق به یری ډیر زیات د هیبت والا زیو ډیر شاړه وا اوس دته پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې التبلارش محله خرابه کرخ او ته چې کلال تلاړي نو او بدرېږي او التو یو ګول کرخه د ځان نه چاپیرک ګول دایره او کرخه د چاپیره کنو دغه سی بوي چې بسم الله علی نیت عبد القادر دا الفاظ به ور سره وي او بیا بچ دې د دې کرخه په منس کې به ولاړ دینه به بهر تنوزي دا ستاره لپاره حصار شو تبر دینه بهر تنوزي کله چې شپنی می تورسی نو بیا به ته وګوري چې ډیر مختلف قسمه شکلونه برا روان او صبر دې کرخه نه دې طرف ته دی او صبر دې طرف ته دی تا ته ډیر ران ران ګوري خو ته پروا نه تا ته سم نشي وید کله چې دا زرګونه خلک تیر شنو په اخره کې بددي یو مشر په اسبانه سور راشي هغه به چې تا ویني نو درته وی چې تر ته څنګه راغلی ته خو د ورځې څوک نه راځي تر شپې راغلی نو ته به ورته وی چې زه په خپل نیم راغلی زر چاره لګلې نو چې درته وی چې چاره لګلې ته به ورته د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه را لګلې نو بیا بستا کاروش ګوره د ماسوتن مون شوی دی دیو سره په دربار کې ناس دی لا هغه شاړ دي تلیم نه دی نیمه شپه لا راغلم نه دا
او پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه ورته په ایڈوانس کې دا حالات بیانې چې داسې کار وکړي که هغه د الله ولی دی دا اولیاء الله او کرامت ویم دی ته دا خلاف عادت کاری دی لاړو کله چې هغه محله خراب کرخ ته ورسید هغه ګول کرخه ځان نه چاپیرک او بیا داسې وی چې بسم الله علی نیت عبد القادر هغه کرخه کې ولاړ دی چې شپنی می ته ورسیدا ګوري چې هغه ډیر روان شکلونه را روان دي او دته ګوري او ډیر بد ورته ګوري خو لیکن سویلې نشي دی په دایره کې ولاړ ستنه اخوالاړ شي صدیق ولاړ شي هغه زرګونه خلق مخ کې تیر شو اخره کې پاس باندې سور سړی رات اچ کله رو رسید چې دا سید ته وکاته وی صاحب ته د څنګه راغلی ته خو د ورځې څوک ناراضي یری او ته د شپې راغلی نو دوه ته ز خپل دیم راغلی چار علی غلې ناغه ورته چار علی غلې وی ز شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه را لګلې چې غوث الثقلین نو دغه وخت کې د په اسبانه سورو او یې د اس د شان را ټوب کو درې د لاس پنام وی خچ هغه را لګلې نو خدمت وای څه چل شوی وی زما لور د کچغر می په وخت کې دا کوټې ته خطلې او بیا را کوزه نشو د غلور په بارا کې راغله نو بس دا خلک کم تیر شي غي ته आवाज کو ټول را واپس شي هي چې کله را واپس شو ورته د لور غیب شوی دا چاته پته شتا نو د نور ټول ځان غلې کو یو کس پک راوړاندې شو یو ما ته پته چې فلانی پیری کوی کاف ته بوتلې فلانی پیری کوی کاف ته بوتلې وی خبر شغه پیری راول دا ټول پیریانو جنات هغه جن مخ سره د ستر ګراب کې راوس پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه تغوث الثقلین زکوي چې دا د پیریانو د انسانانو فریاد راس د دو حکومت دا په پیریانو باندې مو په انسانانو باندې او ډېر لوی هستی تیر شي نو بس چې کله هغه پیری راوس ویل کتا هغه جنې بوتل د وی چې آو وی خبر شرای ول بس چې هغه لاړ مخ سره ستر ګرب کې هغه مې پیری ته غزنې سره چرای وستا دته وی دا د لور د وی او دا مې لور وی خدا سي کارو ک چې ته دا د الله سونی سا او زتا ته ایسو کم سن شي ویلو پیرانی پیر سے مبارک ته زما سلام وای او بیا چې دی دنه ته پوسو کتا د جنې ولی بوتلې وي بس په کوټه مې ولې خوخه مې شبو متلا وی تا ته پته نه چې دا بغداد د پیرانی پیر سے مبارک علاقه ته دا غیر علاقې نه بغیر اجازه څنګه جنې بوز نو بس حکم یې کوي د قتل کی چې باز جګر بیا بل پیری داسې کارونه ګورزار پیرانی پیر سے مبارک رحمت الله علیه کرامت الله پاک ول ډیر لوی شان ور کړو اوم دارنګي